جو یوم حسین و جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر۔ اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، ایک ایسا دن جب ہم سب اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں کشمیر کے لیے محبت ہے؟ کیا آپ اپنے پیغام کے ذریعے دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں؟ پھر ہمارا ویڈیو مقابلہ آپ کے لیے ہے۔ اپنے پیغام کو ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کریں اور ہمیں بھیجیں، ہم آپ کا پیغام نشر کریں گے۔ مقابلہ جیتنے والوں کو سنو ایف ایم کشمیر کی جانب سے نقد انعامات سے نوازا جائے گا۔ ویڈیو بھیجنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کریں 05822532379۔ ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 3 فروری رات 12 بجے تک ہے۔ آئیں اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور کشمیر کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ مقابلہ شروع ہو چکا ہے تو دیر مت کریں۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام کشمیری پختون مرغلے آر جے یاسر خان کے ساتھ۔ بسم الله الرحمن الرحیم. زما پختون رونو ته زما کشمیری مرګلو اف ام نے اوریدلو والا مالا ټول مهربانان ته فیسبوک نے کتلو والا مالا ټول قدردانان. تاسو ټول ته زی خپل خطنا مینه نه ډک ډک سلامونه مو پیش کوما اور سره د ارزم کوم با کی تاسو ټول کارونه ته پرې دی ټولونه حواله کی مالا سلام را جواب ورکه السلام علیکم. اچھا جی تدا خے کے ټول ناولی کې تاسو خے ماتا کې تاسو ټول څنګه وای امید خوده کې تاسو ټول خیریت سره بووي با اور نن لکم چې رزدا هغه تاسو ټول ولا خې تیر شي وی با تا دغه سي خدا پاک ونه دغه دویګنې وی کو کې خدای پاک ټول ونه خیریتم ساته ته څنګه نن ل رز ټول ل خې تیر شو دغه سي خدا پاک چې کی رتل اشپوی دغه سي خې طریقې سره تیر شي ته دغه سي خدا پاک مونږ ټول ژوندونه وي خیر طریقې سره تیره کی. اچھا جی خبره چې دغه څه ده کې دی وخت تاسو بو اوري لګوي سونو اف ام 89.4 مظفر آباد د سونو اف ام لا یو سپیشل پروګرام کشمیری پختون مرګل سره زی تاسو سره بو جوړو ما تاسو لا قربا محمد یاسر خان کوم چې تاسو پر وخت لري راغلی ما تاسو لا خپل لا جی بی کې یو دغه څه لا پروګرام کومه کې تاسو مسره خبره ابتر هم کول شي هغه سره سره تاسو مسره کوم چې دی پروګرام کې جوړ کېدل شي اور تاسو مانا اگر سے سوال بو تاسو کول تا وی هغه هم تاسو کول شي ته تاسو له راتلو له کوم چې کمنټس چې وی یا تاسو له راتلو له کوم چې خبره چې وی هغه دلته خپل پروګرام کې مونږه لازمن کوم چې دی هغه انیر بو کو تا هغه سره سره کوم چې دعا مشه دا تاسو له راتلو والا کوم چې ایڈوایز وی هغه باندې وی مونږه مکمل طور باندې عمل کوو با تا جی نن ولې کې تاسو ته پته دا فروری یا میاشت او نن لکم چې رز دا
هغه نن ورځ وي نن له 15 تاریخ ته اور یوم یکجهتی کشمیر له ورځ ده ته دې ورځ له مناسبت سره وینن امدی باندې خبره تاسو سره وکړو او نن له کوم چې مانګله موضوع ده هغه هم دغه ده کہ یوم یکجہتی کشمیر له حوالے سره یعنی د یوم یکجہتی کشمیر اگرچہ مونږه مناوو تا مونږه ولې مناوو اور دی مناولو والا څه مقصد ده تا دی حوالے سره جی تاسو نو وی تاسو کومه با کې اگر تاسو ته دی حوالے سره سے خبره چې تاسو ذہن کې بووي اور یوم یکجہتی کشمیر له حوالے سره تاسو څنګه سے ایڈوائز بووي هغه تاسو دلته مونږ سره لازمی شریکه کې اور تاسو لا کوم چې ایڈوائز بووي اور تاسو لا کوم چې جو کوم خبره چې وي دلته مونږ خپل پروګرام کې هغه ته لازمن آن ایر بوک کوو تجی پروگرام خاطر تل نه اول کې یوزل بیزی خپل ټول اوریدلو ولا تا خپل ټول کتلو ته کوم چې ماته دی وخت سوشل میډیا پلیټ فارم باندې موږ لایو ټیلیکاسټ وګوري لګدي هغه ټول ته خپل پروگرام کې چې و ما هر کله راغله تا پروگرام خاطر زما باجی څنګه چې ماته واستو خلو کې موږ لا پروگرام لا کوم چې نن موضوع دی هغه سه دی هغه د یوم 5 فروری یوم یکجهتی کشمیر له حواله سره دی جی کې مونږ دغه کوم چې رز د یوم یکجهتی کشمیر اخر دی له سه مقصد دا د مونږ ولې مناوو ډیر خلک چې دغه سدي کومه دی رستوي هغه وای کې دغه یوم یکجهتی کشمیر د نشته بلکې دغه یو مونږ سره فراډ دی او مونږ سره دغه دوکه اور دغه سے خبره دی دغه سے کسان مو دلته مونږ په کې وی دغه سے ډیر خلک چې دی کومه دی شیته یو بیل رنگ را کوي لګدي اور ریاست کې دی وخت کوم چې امن برپا دی هغه ته وو خرابولو کوشش کوي لګدي لیکن زیتا ستدا چې خوما کې دو ټول خبرونه تاسو کلهم خپل لغوګونه بونه کې دي اگر تاسو څنګه دغه سره سے خبره چې رضی اور تاسو دی حواله سره دغه سے چپا سم خبره بوخی هغه کې دا چې وای کې دغه دی رزله دغه ماغه ده اور دی رز کې مونږ سره دغه نقصان بوشي ده اور نن لکم چې رز مناول لدا دغه ویو اسید ولا ډراما ده اور مونږ ته دوکې کې بو ساتلې ده دغه سره حقیقت بو تاسو ته خومه کې حقیقت کې دغه سره خبره چې سیوی نشته دا وګوري کې مونږ اگر د شا وګورو کہ مونگا تا دے وقت مونگا دلتا ناس مونگا یوم یکجہتی کشمیر اگر مناو تا دیلا مقصد سے دا دیلا مقصد صرف دا غا دے کہ مونگا لکم چے جموں کشمیر کے مونگا آگے کشمیر کے مونگا لکم چے رونا دی مونگا لکم چے خیان دی میان دی مونگا یعنی ہر قسم والا رشتہ داران ہر قسم والا رشتہ مونږ لا کوم چې دی هغه جموں کشمیر لا کسانو سره التلا کوم چې مونږ لا مسلمانان رونه دی هغه سره بو جوړه کیږي اور دغه رزم ناول لا مقصد چې دغه دی کې مونږ هغه آی کشمیر کې هغه خلکو سره یعنی خپل لا هغه ټول رونه سره خپل لا ټول خیاندو سره مونږ د یو عہد کو کې مونږ هغه سره مکمل بو اولاد بو پات کو اور ان شاء الله آگے رز تک مونگا دوسرا برابر ونه الاړو با کم رز تک آگو هم مونگا سرا غونډیږي اور مونگا سرا غونډ اخترونه بو مونگا نکو آگے ٹیم تک مونگا سکون سرا بو نکے نلا شو اور مونگا لا کم چی دا جدو جہد دے دغا چی کم چی دے دغا ہمیشہ مونگا لا قائم و دائم پات کی با اور دیگی دشت تاسو یاد بو اس آتے کہ مقبوضہ کشمیر لا آزادی لا ٹیم تک مونږ کوم چې دی خپل له مقبوضه کشمیر له آی ډډ کوم چې مونږ له رونه دی هغه ته مونږ له خیان دي هغه ته دغه پیغام به ورکو چې مونږ کوم چې هو همیشه تاسو سره بو الاړو اور تاسو له ازادي تک تاسو سره بو مونږ همیشه الاړ پات کوو اور دی کې اس کوم دوام رائے نشته کہ اور رز مناول مقصد دا غده کہ مونگا خپل لا آی ډډ کشمیریانو سره جو اظہار بکو اور اغولا دی دو کے برابر شریک کو کہ اغو دی وقت وی
کوم چې دی الته جموں کشمیر کې الته سکھانو والا هندوانو والا ظلم پکې د وسیږي لګري لیکن ټولو نه مین شیا او دغه د دا وګوري مونږ دلته د آزاد کشمیر کې ناس بو او دلته مونږ چې دغه خبرې چې کو مونږ ته جی د څوک چې خود مختاری لا ناره بو لګي ٹھیک د دینار له خلاف څوک وی کوي دینار ته څوک وی دغه چې نه وي کہ دغه ناره غلط دی لیکن خبره چې دغه دی اول کې د کابل خو مونږ جوړ شو کہ مونږ خود مختاری نه لګولو کابل بو شو به هغه نه پسته زوبه مونږ کوم چې دی دغه کول شو لیکن خود مختاری مونږ څنګه کوو خود مختار اور مونږ لا کوم چې دی نه ماغزو دومره بند شي دی نه کہ څوک چې دا ناره بو لګي هغه وایي کہ مونږ ته ازادي بو بکار ده اور هغه نه تپوسو کې تاسو ته سنگے والا آزادی بکار دا تاسو تو کوم آزادی بکار دا او جی پاکستان نه موږ ته آزادی بکار دا یار خدا ته وګوري د څنګه له خبره چې موږ کوو پاکستان دغه سله ملک ده کوم موږ ته ډیر زیات ډیفنس راکلی داغه موږ ته دومره پروټیکټ کلی داغه کې موږ د وخت آزاد کشمیر کې وسګو اور موږ پاکستان له کومه کونه کې ولاړ شو الته مونږه ازادي سره بو تل شو الته مونږه وستل شو پاتل شو هغه سره ټولو نه کوم چې مین شه دا هغه چې دغه د پاکستان له کومه کونه کې وی مونږه اگر لاړ شو الته مونږه خپل لا ذمہ بو واختل شو خپل لا کوټه بو جوړول شو خپل لا دکانونه وی الته واچول شو یعنی خپل لا پراپرټي مونږه پاکستان لا کومه وی کونه کې بو رسګو الته مونږه دغه شو نه جوړول شو تا چې امدی شي ته اگر مونږه کمپیر وکړو مقبوضه کشمیر کې چې مونږ لا رونه وسیږي هغه ته دغه فیسیلیټیز نشته کله هم نشته هغه نه دومره ورز هغه نه دومره کوم چې د ژوند تنګ کې لګدي کې هغه له کوشش ته کوم طریقې سره د دلتنه خپل بو او تختګي اور مونږه تانکه مکمل تو نه کوم چې د قبضه خو هغه لازمي مکمل ده یعنی دا مونږ لا قبضه بلکې نه وشي د مونږ لا یو برخه بو جوړ شي لیکن دغه کار ان شاء الله کله هم نه کېدل شي کې جموں کشمیر هغه لا یعنی هندستان لا یا بهارت لا برخه بو جوړ شي دغه سے کله هم نه کېدل شي اور دغه مونږه هم کوم چې هو دلته مونږ لا کوم چې د واسطه پاکستانی ګورنمنت ته یا پاکستان لا عوام ده هغه هم کوم چې مکمل طور باندې کشمیریانو سره اظهار یکجہتی بو کوي اور دی شیلا هغه وی اعظم بو کوي کې کوم وخت تک کوم چې دغه آزاد نند شي آی ټیم تک مونږه وی غلې اور سکون سره بو نه کینوبا اور ډېر خلک چې دغه سی ودی کې هغه وای کې دا پاکستان لا کوم چې ګورنمنت هغه دا کوي لګدا کې دا مونږه مقبوضه کشمیر له حیثیت ختم کوي لګدا اور دی تک کوم چې پاکستان له صوبه جوړی لګدا دا وګوري څومره غلط قسم له خبرونه دی وخت گردش بو کوي لګدي سوشل میډیا یو دا غسله پلیټ فارم دی اور زیتا ست د شي خومه د شي زیتا ست ومه کې تاسو سوشل میډیا له هر خبر باندې یقین نو کې ها تاسو خبر او اوردلو هغه نه پسته هغه له تحقیق وکي او اگر چې وګوره دی خبره کې څه سچای شته ته بیا هغه تاسو خپل پلیټ فارم نه شیر وکي مسله نشته لیکن تاسو اگر تحقیق نه کوي او بغیر تحقیق نه کوم چې دی تاسو هغه خبر ته شیر کوي به تاسو له شیر کول پاس نه څوم کسان چې دا غدي کوم له مغزو خراب کی اور هغه کوم چې دی هغه وی دغه سره بیا خپل خلونه غلاظت بو خطه کوي کې مونږه ته ازادي بکار دا پاکستان ازادي بکار دا اچھا جی کمپیر له خبره چې کو لګم کې پاکستان مونږ ته د ډیفنس راکړل دا مونږ ته د اختیارونه راکړل دي دا مونږ ته سره دا مونږ له ازادي دي کې مونږه پاکستان کې لاړ شو پاکستان له کومه ضلع کې بوزو کومه ایری کې بوزو کومه کونه کې بولاړ شو حالت مونږه اگر مونږ څنګه وسایل اشته مونږه دوم مالیت اشته ته مونږه التا کومه ځکه وی تل شو اور التا کوم چې دی دغه کار بکول شو کې مونږه التا خپل له زمين کا وختل شو التا خپل له کوټه جوړول شو یعنی مونږ ته اس روک رکاوټ حکومت خدنا نه کېدل شي دا اگر مغه شیا
اوس پاکستان دا نه پاکستان والا گورنمنٹ تا پاکستان دا اور پاکستان والا عوام دی پاکستان والا گورنمنٹ مونږ ته اوس ډیفنس راکلی دا مونږ ته پروټیکټ څنګه بو کوي لګا پاکستان والا کوم چې کس راشي کشمیر کې هغه ګردل ته راتلی شي دلته سیلز پارټي به کولی شي دلته دو ښایسته غرونه نه ختلی شي لیکن کوم چې کار دی مونږ پره دی هغه هغو څنګه سره نشته هغو ته الاو هی نشته کې پاکستان والا کومه شهري هغه راشي دی ریاست کې ریاست یعنی دا کوم چې کشمیر ده دلته خپل ځمکه واخلي دغه کوم چې دی دغه کشمیر گورنمنٹ اور پاکستان والا گورنمنٹ دی شي نه وی مکمل پابندي ساتلې ده کہ پاکستان نه کوم کس وی دلته راځي هغه راشي ښه طریقې سره راځي به ګوري به اور آگے سره سره دو ښایسته وزټ به کوي به غرونه نه تللی شي دلته کاروبار هم کولی شي لیکن ټول نه کوم چې مین شی ده هغه څه ده هغه چې دغه دی چې دلته هغه خپله پراپرټي نه جوړولی شي دلته هغه خپله کوټې به نه خځلی شي دلته هغه خپله ځمکه نه واخیستلی شي دا وګورئ اوس دی نه پاس مونږ اگر مونږ ته پاکستان نه ازادي بکار ده زی تاسو نه تپوس به کوم به بیا څنګه ازادي مونږ پاکستان نن زی خبره کوم اگر نن پاکستان نه له فوج کوم چې دی دلته کشمیر پاس نه وپسېږي بیرته وروسته شي تاسو څه وایي مونږ دلته ویستل دلته مونږ ته یو سیکنډ پاره وي یو سیکنډ کوم چې وي نه یو سیکنډ وي نو وخته نه کوي به څوک مودي سرکار انډیا گورنمنٹ هغه فوراً راشي به مونږ باندې اټیک به وکړي به اور مونږ څنګه چې کشمیریانو نه هغه ظلم و ستم شروع کړی ده دغسې هغه دلته مونږ باندې وي شروع کوي به تا د شیونه دي اور دې شیونه کې مونږ ته لیکنې غور کولو پکار ده مونږ ته راتلو له کوم چې جنریشن دی مونږ له هغه ته هم دا خبره پویولو پکار ده چې مونږ دې وخت کوم چې ژوند تېرو لګو مونږ شانتې له ژوند کوم چې پاکستان له عوام ده هغه هم نه تېرولی شي مونږ خپل مرضي سره پاکستان کې تللی شو اور هلته خپل مرضي سره ځمکه هم واخیستلی شو هلته جوړ کوټې هم واخیستلی شو هلته کوم چې دی مونږ دکانونه وی واخیستلی شو خپل نوم باندې لیکن پاکستان له کوم چې کس راځي هغه دلته کشمیر کې دا کار وکړي هغه کله هم نه کولی شي ولې کې پاکستان مونږ ته ډیفینس راکلی ده دغه اور دغه هغه مونږ ته پروټیکټ کوي لګه ده مونږ ته هغې حفاظت راکلی ده اور مونږ ته دومره ازادي ده اور د دومره ازادي خو پاکستان له کوم چې خپله خلک دي خپله عوام دی هغو ته نشته کوم ازادي هغې مونږ ته بو راکلی ده لیکن بیا مونږ اگر دغه خبره چې وکړو چې مونږ ته ازادي پکار ده آوي پاکستان نه اور مونږ نارې لګو خود مختاري والا اولې کې زی تاسو نه د سوال وکوم چې مونږ له کوم چې مقبوضه کشمیر کې کوم چې مونږ له رونه بو وسیږي لګه دي هغو پاره څه کلی مونږ هغو پاره څه رول پلی کوو لګو مونږ اگر خود مختاري له دومره اگر هو حمایتي وو ته مونږ هغې کشمیر ته زره تک آزاد بو ولې نه کلی ولې ټول غلې ناست دي بھائی یوم یکجہتی کشمیر والا مطلب ہی همدغه دی مقصد یې دغه دی چې مونږ آیډیډی کوم چې مونږ له کشمیریان ناست دي مونږ هغه سره اظهار یکجہتی کوو اظهار یکجہتی له څه مطلب ده یعنی مونږ هغو له هر دکھ درد کې شریک وو اور مونږ له کوم چې سټرګل ده مونږ له کوم چې کوشش دی هغه هغې ټیم تک جاری پات کېږي کوم ټیم تک هغو ته وي مونږ خپل سره خپل له اخترونه کې غوړ نشته کړلی تاکې د کوم مونږ له منځ کې کوم چې دغه دیوار دی یعنې مونږ آی ډډې نه تللی شو اور هغو دې ډډې نه راتللی شي څو پورې دغه دیوار به غورځلی نشته دا دیوار خطا نه شي هغه ټیم تک کوم چې دی مونږ خپل له هغه کشمیریانو سره مکمل طور باندې ولاړ اور مونږ له کوم چې د جدوجہد دی دې کې انشاءالله کمی به نه راځي به
اور دغه شی کوم چې دی دغه شی مونږ ته کوم چې هر ډډې خپل راتلله جنریشن ته خیالو پکار دی ولیکن نن کله کوم چې جنریشن ده هغه یو بل پټري باندې روان ده هغه ته خو بیخي نه پته لګي کې مزي خبره چې کومه څنګه خبره کومه هغه خو دا وایي کې بس ماغزو کوم وخت تاسو له برین واش شي نه تاسو له ماغزو بالکل صفا کیسو بیا یقینو کې تاسو ته کوم خبره وي دغه سنیندا کوم تاسو کې دغه خبره فلانا بیا د صحیح وي درست بو وی لګلا تاسو همیشه دا خبره چې وای با کې کوم خبره زی کومه ماغه هم رښتینه خبره ده اور ماغه هی صحیح ده اور ماغه هی حرف آخر ده لیکن دا خبره نشته اور دی شي نه کوم چې دی مونږ ته لیکنې غور کول پکار دی اور مونږ کوم چې دی خپل راتله جنریشن ته دی شي له باره کې وی خبره خولو پکار دی مونږ له مسله دا نه مونږ تاریخ نه لري وو مونږ تاریخ پڑھاو وی نه مونږ ته څوک څنګه خبره بو خی مونږ ما خبره ونه بس روانه شو اور مونږ کوشش نه کوو چې مونږ ته څوک پڑھاو کی یا مونږ ته څوک سي وای یا مونږ ته څوک سي یعنی مونږ وو کې چلا خلونه خبره بوار دلو بس ماغه هم صحیح ده اور زیادہ مونږ تردد کې پوروتلو ضرورت نشته اور نه هی مونږ کوم چې دی هغه خپل باندې دا کوشش وکوبه کې مونږ سره رسوګراشي مونږ ته دا خبره پوي کی یا مونږ دی ال باره کې لیکنه ریسرچ کو اور مونږ دا چک کو کې دغه حقیقت کې سه خبره ده تا دغه شکم چې دی نه مونږ دی شینه ډیر زیات لري کوم مونږ له ناکامی لا وی سبب امدغه شیا جوړیږي لګا ده تا د پاره جی زیدا خبره بو ومه کې مونږ ته ټول ناول کې کوم چې دی خپل تاریخ سره جوړه کېدل پروزی با اور کوم وخت مونږ خپل تاریخ سره بو جوړه کیږو با هغه ټیم کې بیا دا شیا بو کیږي با کې مونږ کوم چې دی ان شاء الله مونږ ته بو پته لګي چې مونږ له تاریخ سی وای اور مونږ سی کو لګو مونږ ته څوک څنګه له سی پاول کوي مونږ ما شانته ماغه ټریک باندې بو روانه شو مونږ خپل له ماغه خو بیخي نه لګو کې مونږ وی سه کولتا دا یا مونږ دی حواله سره سي خبره اتر بو کوبا دغه شونه کوم چې دی نه مونږ دی شونه نه بالکل آوټ شو اور دغه ایشیا دی له فائدہ سوک جکی دی له فائدہ جکی کوم چې ریاست کې انتشار واچولو خلکو وینا چلا کوشش ای کې امن کله بحال نه شي اور امداغه سے کوم چې دی دا خلکو کوم چې دی کیږي لګي ته دی پر خپل منځو کې جنگي لګي دغه سره ماحول بو پیدا شي ته دا شونه دي ته د پر زیاده خبره چې ومه کې تاسو کوم چې دی مونږ ته خپل تاریخ سره بو جوړ کېدل پروژي با مونږ ته خپل راتلو جنریشن سره هغه مضبوط پاتل پروژي با ولیکن مونږ کوم چې دی نه دا ډیر هی زیات کوم شی دی نه هغه ده کې مونږ خپل جنریشن ته سم لري باندې کو نه روانه ولګو اور مونږ ته فکر یې نشته کې مونږ سې کو لګو سې نه کو لګو تا د پر کوم چې دی هغه زیاده خبره ومه کې د 5 فروری لا رزل مقصد دغه دی کې مونږ دی کې کوم چې دی نن لا کوم چې تاسو وګورئ نن لا یو اجتماع شو حریت رہنما والا یعنی کوم کې اوورال پارٹی شرکت وکړو او ډیر مضبوط قسم لا کوم چې دی هغه الته جلسه منعقد شوه اور هغه کې کوم چې دی ډیر مضبوط خلکو بو راغلوي اور هغه صحیح یو جابرانه انداز کې هغه کوم چې دی کشمیر لا مسله لا خبره وی وکړو کشمیر لا حواله سره مونږ ته پوي کړو کہ کشمیر لا اصل مسئلہ دا سے کشمیر لا مسئلہ چلنا شروع شو اور چرتا تک وہ رستے لے دے وقت جموں کشمیر کے کمچے مودی دے وقت آلتا وہ ظلم اور بربریت شروع کے لے دا آغا ولی کے لے دا اور آگے لا دا کولو مقصد سے دا اور مونگا اگر دی روزونہ کے اگر مونگا بے مکمل طور ونے غلے پات کو با تا بیا یقینو کہ اگر رز لیرے بو نوی با کوم رز کوم چې دی مونږ باندې وی ماغه ټیم بو
رضیبه اور مونږ وی خپل تاریخ بالکل کوم چې دی مکمل طور باندې یاد واچو یعنی مونږ له تاریخ بو ختم شي به تا جی دی پر جی تاسو ته هم دوشو خبرو باندې کوم چې دی تاسو لګنی غور وکي اور عثمان کوم چې سوشل میډیا لا ټیم دا اغه هم ختم کی رواندا ماته سیګنل بھی ملاوي کې تاسو سوشل میډیا لا ټیم ختم شو تا ان شاء الله جی پرون بیا راځم به نوې پروګرام اور نوې موضوع سره اگے ټیم تک خپل قربا محمد یاس خان ته بورا کې اجازت خدا پامان.